څومره د ایجنسي مشران راغلي دي، که هغه د خیبر دي، که د پېښور دي، او که مومان دي، او که وزیرستان والا دي، او د یو خو به نامه واخلم که برګډیر سید نذیر صاحب دی، ټولو ته د قوم طرف نه ستړی ما سه هرکلی یم. دې کې شک نشته. څه دې نه مخکې اف سی آر و. اف سی آر څه بد قانون نه و، خو د هغه استعمال د انتظامیې والا صحیح نه کول. هغه نه د مو نوجوانانو لا غونډه کې تانګ روغ ده. خو بیا د مو نوجوانانو په شا باندې څوک رمخکې شو او د مو نوجوانانو ته د اسلام آباد سمپل پیش کړو. ته خو ایجنسی کې تور قانون کې تیاری کې پروت دی، که کله مارجر وشي تو به ډایرکټ مو اسلام آباد ته بوځي. شوکت مخکې سرتاج عزیز منسټر ته کله راغلی و، نو مشران یې راغوښتي وو، خو مشرانو ته یې ویلي وو چې تاسو خیر خبره مه کوئ، د کشرانو د خبره وایي، بلکې دې دا پورې چې چا د خبره اجازات هم نه و کړی. صرف یو باغ جمال ملک پوهېدلو چې هغه وویل چې اف سی آر ښه قانون دی، دا په اسلام آباد کې ولګوه، دا د امن والا قانون دی. خو مو څو کشرانو گو اف سی آر گو نه راولګوله صرف. تو خیر په هر حال مو باندې ضلع مسلط شوه، مو اعتماد کې ونه خستلو، مو باندې ضلع مسلط کا. زه اخ کشر نه پوښتنه کوم چې تا ته د اسلام آباد سمپل خیالی و، آیا د نوي قانون کې تا ته کومه خوشحالي میلاو شوه؟ یا کوم داسې شی تا ته میلاو شو چې هغه تبدیلي ورکې راغلي وي او ته ورکې خوشحال وې؟ د ما د ایټه کوټې لوړې، د ما د اسمبلي کوټې لوړې، د ما مته چې کوم قبایل روایات وو هغه لوړ و. مخکې خو به څه مړی وشو، دا قبایل